مسلمانانو وهابیان چې مو کنکړي پر د خوش مذهب مو جلا او یا خاستن کړي پر د خوش مذهب مو جلا اے مسلمانانو سلفیان چې مو کنکړي پر د خوش مذهب مو جلا او یا خاستن کړي. دا یو ملګری وایي چې د طلاق ثلاثه مسلې وضاحت او د ابن عباس روایت او فلا ملګری د دې خو ما جواب کړی او تقریبا 40-41 منټ یو کلیپ زما تفصیلی په دې جاری شوی میډیا باندې شته زموږ پیجونو باندې وګوره ملګری مختصر زدل تر ستاره سټیټ په جواب کې دوباره وی مسله کې د طلاق مسله ثلاثه درې طلاق مسله ده یو سړي خپل خزل درې طلاق ورکړه دا په یو مجلس کې یعنی یو طهور کې کې په جدا جدا طهورونو کې دي یعنی په یو طهور کې خزل طلاق ورکو بیا د دې دا طهور تیر شو په سیریز راغی بل طهور راغی کې بل طلاق ورکو بیا په دریم طهور راغی کې بل طلاق ورکو دا درې مجلسونو شروع دي په نسبت دي زمونږ په نسبت دي په نسبت دي دویم دار چې په یو طهور کې په یو مجلس کې درې طلاق ورته ته طلاق یا ورته ته په درې طلاق سره طلاق سره خپل خزد د الفاظ وي نو د اهل اسلام جمهور د اهل اسلام سلور واړه مذاهب او صحابه او تابعین او تبع تابعین تر اوسه پورې اتفاق په دې روان دي چې درې واړه طلاق په ټولو صورتونو کې درې واقع کیږي مدخول بها خزبارک او هرځي شیعاګان او روافض او قادیانیان دي هغوی وایي چې دا د یو مجلس دا درې واړه درې نه واقع کیږي بلکې دا یو واقع کیږي او دغه غیر مقلدینو مذهب دی نن سبا چې کوم غیر مقلد دي هم وایي د جدا جدا مجلسونو دا خو درې واقع کیږي لیکن د یو مجلس دا درې نه واقع کیږي بلکې یو واقع کیږي نو دغه مسله د اهل اسلام ائمه اربعه امامانو د ټولو په دې باندې اتفاق د سلور مذاهب متفق دي په دې باندې چې درې واړه واقع کیږي یا په یو مجلس کې او په جدا کې او په دې باندې د قران مجید غنه ایتونه دي دغه درې طلاق په قران مجید دویمه سپاره سورۃ البقره التدری ایتونه دی بارک نازل دي سره یو دو طلاقونه رست رجوع کول شو کدرې مې ورکو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره کدرېم طلاق ورکو ردینه پس بیا چې ترسو پوری حلالي شرعي نه شوی یعنی دا خزه د دې خوزور خاون سره چې درې طلاق ورکړي بچا حرام په دغه حرام شوی دا د دې سره د تیر کې لاړ شي بل خاون سره نکاح وکړي ازدواجی ژوند دې تیر شي بیا په خپل خوخر دله طلاق ورکی نو بیا د تیر شنو د اول لپاره روا کیږي د دین الاول صورت نشته او تقریبا 900 روایت په دې مسله باندې راغلي دي په کې مرفوع موقوف مقطوع قسم روایت دویم نمبر دا مسله د ملګری د ابن عباس روایت پیش کی چاغه پیش کړل نو التمام تفصیلی جوابات کړل خو ملګری حقیقت د دې داده چون کې په ابتداء اسلام کې د طلاق د پاره حد نو مقرر کې وسلی وزر طلاق ورکړه 2000 به ورکړه دینه پس به رجوع کول شو په دې سره د زنانو د پاره د خزو د پاره ژوند یو عذاب جوړ شوی یو چا به خزل طلاق ورکړه چې عدت به تیرېدو بیا به ورته رجوع وکړه نو هغه خزي به ټول ورم دغه مصیبت کې تیرېدو بیش قرآن مجید دغه آیاتونه رااله د دوی مصیباري او حد د طلاق مقرر کوي ولکه یو طلاق امر کو یا دوه مرله په دې صورت کې تاسو ته نکاح اختیار شته دی او که طلاق درې شو د دینه پس تاسو ته رجوع اختیار نشته دی اوس خزه حرام شو حلالي شرعي نه بغیر تاسو لپاره نه حلاليږي نو په ابتدا کې خدا ورستر قرآن مجید دغه آیاتونو د نازلېدو نو رستا د طلاق او اخري حد درې مقرر شو او زدریو نه پس خزه حراميږي نو کوم روایت چې تبش کړي ابن عباس رضی الله عنهما والا دی روایت کې د مجلس د سره ذکر نشته لري چې دا یو مجلس جدا جدا مجلسونو په خپل دغه روایت دوابیانو غیر مقلدو خلاف پرې وځي نو کوم چې د ابو حسن سواتی پیش کړل د جن کار غستره د روایت اصل حقیقت ته نه در بیان کړي نو دا د هغه زماني سره تعلق ساتي چې کله د حکم د قران نو راغله به بعض افراد تر د علم نو راغله نو غوي دغه مسله رسته د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم او ابوبکر عمر رضی الله عنه زمانه کې په دغه باندې عمل کوي عمر رضی الله عنه خبر شونه په باندې پابندي ولګول او د دې مضمون یو بل روایت ابو داود په مسلم شریف کې شته ورته متعه چې ده کنه شیعاګان نن سبا هم کوي وس یوه ورځ دوه ورځې لپاره چا سره نکاح کول نو شیعاګان خو باغی کې خو نکاح نه وی دی دا خو جدا ده خو په ابتداء اسلام کې کوم نکاح موقت و
خیبر په استراری په حالت په استراری حالت کې اجازه ورکړې شریعت، خو بیا وروسته خیبر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه او پابندي ولګول، لاغې نه پس د ټول مسلمانانو عقیده دار چې د حرام دي. اوس دې باره کې دغه حدیث راځي، جابر رضی الله عنه فرمایي، مسلم شریف کې حدیث ته موږ نبی رسول الله ابوبکر او عمر رضی الله عنه د دې په زمانه کې متکولا انه رضی الله عنهما، به چې عمر رضی الله عنه خبر شو نو فنهانا عمر به موږ منکو. نو کوم مطلب چې دې حدیث دی اقر دې مطلب د دې حدیث هم دی، یعنی کوم پته ملګرو ته کوم کسان ته چې د حرمت علم نو راغله وي بدا کوله، هغه بدري طلاق یو غنل دغه سیبل ته وي متکولا. نو په دغه روایت کې د یو مجلس د سره ذکر نشته، دا خالص دجل نکار غستره دوکې نه کار غستره، د حدیث مطلب دغه دی. دریم نمبر دی د ابو داود شریف والا حدیث، او د ابو داود شریف والا حدیث مطلب هم دغه کوم چې مامخ کې بیان کو پای کې د یو مجلس ذکر بالکل نشته. او دویم امام ابو داود رحمه الله فرمایي اصل خبردار چې د طلاق بته او طلاق درې طلاق نو، طلاق بته کې یو طلاق نه تم کې رشي درې هم کې دي. نو دا حدیث خو په خپل باندې دلیل لري چې یو مجلس درې طلاق دینه پس خزه حرامي. بل دې ملګری لیکلي دي چې د عدت مطلب او د وګوره دې په دې خبره کې دا تاثیر ورکول غواړي چې درې طلاق په یو مجلس کې ورکړي دینه درسته عدت نشته، اعلان کې دا غلط فهمي ده. پوره مسلمانانو اتفاق دی په دې باندې درې طلاقونو وروسته عدت تیرول ضروری دي د ښځې لپاره، څنګه چې په یو دوه کې دغه په دریو کې هم تر دیګ نه وروسته عدت تیرول ضروری دي. بیس مخکې دی لیکي شریعت هغه خپل کلیپ کې وایي د ملګری لیکلم د دلته چې شریعت ورته مهلت ورکړو، یو طلاق ورکول نو شریعت مهلت ورکړو، سوچ به کړو و چې دې درې طلاق ورکړل نو هغه سوچ موقع ورته ملاو نشو، لہذا دا نو حقيقي. نو دا د ملګری غلط فهمي د لکه ابو داود شریف ته رجوع وکي، اولنی جلد 306 باندې روایت موجود دی. ابن عباس رضی الله عنهما ته وسله راغی، مجاهد رحم الله راوی دی، جاء رجل وسله راغی ابن عباس رضی الله عنهما وقال انه طلق امراته ثلاثا، خجته درې طلاق ورکړي په یو مجلس کې ورکړي. مخکې حدیث کې خپل الفاظ موجود دي. ابن عباس خاموش شوراوی وي ما وی کېده چې خزه ورته ور واپس کی. ابن عباس شروع شو قال ينطلق احدكم، تاسو نه وکړ شروع شي فيركب الحموقه، خمقلتوب او پاگلتوب پاغه باندې سور چې سر ته وخیږي، سوچ نه کې ثم يقول ابن عباس ابن عباس، بیا ما ترى شو ابن عباس ابن عباس لار را لوره. وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا. تا ته الله طریقه خولي وي کنه ستاره پاره د وته لار وته خو غو ځای کړه په ستاره پاره سره لار وبې وسه نبی موږ تعالی پر اسویت ربک تعالی خپل رب نه فرمانی، اسویت ربک تعالی خپل رب نه فرمانی کړی دا. وبانت منك امراتك، استاخذستانه جدا شو. وګوره دا یو مجلس درې طلاق نه فرمانی الله راځي چې په یو مجلس کې درې طلاق وي او ته خزه درنه جدا شو سلام نبی موږ او د یو مجلس درې طلاق دا درې واړه واقع کی. دغه ملګرو غلط فهمي نه څوک چې درې طلاق ورکړي دینه پس خزه ته رجوع کوي، خزه ساتي بغیر د حلال شرینا، نو دا مسلسل ټول عمر زنا کوي او ردینه چې کوم اولاد کیږي دغه حرامي اولاد کیږي. دا د حلال او حرام مسله د باید چې مونږ ځان وساتو، خیال وساتو بدی کی. دا د وابیانو بدغه زګونو کې د شیعاګانو روافضو د قادیانانو مذهب راټینګ کړي، د مسلمانانو مذهب دغه نه دی.